انسان په کم ترو باندې غواړي لکه نن سبا بعضې خلک یې بېوقوف هغه وایي چې الله قرآن کې فرمایل دي ولقد یسرنا القرآن للذکر په هل من مدکر قرآن موږ د نصیحت دپاره اسان کړی دی. د دې دماغو کې دومره خبره نه راځي چې الله ما اسان کړی دی د نصیحت دپاره. لکه مثال په طور زه ویم چې ډاکټر صاحب دوایي چې ده هغې کې اثر دی، د ډاکټر صاحب په دوایي کې اثر دی، نو څه مطلب شو چې هر سړی دوایي جوړولی شي؟ دوایي جوړېدو ته پوس د ډاکټر نه وکړي دا څومره مشکل کار دی. ها دوایي کې اثر هر سړي ته ښکاري، هر سړی د دوایي اثر پیژندی شي، محسوسولی شي. یو د اثر باندې پوهېدو، یو د اثر پیدا کول. الله جل جلاله په قرآن کې نصیحت اسان کړی دی، د نصیحت دپاره اسان کړی دی. د ترجمې او د تفسیر دپاره الله نه دی ویلي چې دا اسان دی. کنی سورة المزمل کې الله سوی فقرأ ما تيسر من القرآن، ولوله چې څنګه چې تا د قرآن نه اساني ما هغه څه تیسره من القرآن چې د قرآن نه تا ته اساني تا ته هغه ولوله. اوس څه مطلب دی؟ که قرآن الله جل جلاله چېرته د ویلو په اعتبار یا د ترجمې تفسیر په اعتبار اسان وي، نو بیا الله ولې ویل چې تا ته څومره اساني دومره ولوله؟ قرآن خو ټول اسان دی، بیا خو ټول په یو رکعت کې ولوله کنه. دویم آیات ورسره میلاو که تا ته به پته ولګي. خو دا هغه خلکو ته څه وی؟ د دې خلکو مطلب څه دی؟ کم آیات چې په موږ راپیټ کوي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اتخذوا احبارهم ورهبانهم دا آیات دیو په موږ راپیټ کوي کنه، حالانکه دا د دیو طریقه ده. دیو وایي چې موږ د علما بدنام کو په معاشره کې، موږ علما پسې خبرې وکړو، موږ د خلک د دیو په باره کې بدګمانه کړو، زموږ به هر یو کینی قرآن ته او خپله خوښه وي. کنی ده ته ما ویلو بس د الله کار دی، نو چې څه وجه وه لږه غلطي نه وی شوي دلته، لږه شانتي دي ملګرو نه، نو تاسو بیا کتلي وی چې ما دله څنګه ستنې وانوي. تاسو که کتلي زموږ په دې وطن کې دا د یو عالم کلیپ ما ته دلته یو ملګري واوره، د یو عالم بیان و، په هغې کې فرمایي چې زه حیران د دې پاکستان په اسلام باندې یم. هغه څنګه جی دلته چې د قرآن یو فیصله پاس کیږي هغه اول لاړه شي هلته پې دستخط کوي خلک. ته ما دا ووایه چې د الله قرآن آیا د چا د دستخط محتاج دی؟ د الله قرآن آیا د چا د دستخط محتاج دی؟ چې یو سړي زموږ په اسلامي قانون دستخط نه کړی، د الله قانون نه پاس کیږي. په کار خو دا دی چې دا قسمه مولیان راپاسي